ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یخرج فی آخر الزمان رجال باخر زمانہ کې به الله عزت څخه خلق پیدا کړ څه مخلوق به پیدا شي د الله نبی وی یختلون الدنیا بالدین دی به دنیا د ګټې دپاره دین استعمالوي یعنی دین به مخې ته کوي او غرض به څه یا د دنیا لالچ لکه اوس حالاتو کې ډېرو خلکو ته داسې وګوره چې هغه یا د الله د کتاب نوم استعمالوي یا د محمد رسول الله د سنت نوم استعمالوي او غرض او خود غرضي د هغه دنیا حاصلول وي نو ته د دې حدیث نه ړوند دی کنه تا نه دی ویلی دا حدیث او کنه په ځان داسې د ملا نوم ایښی دی او د کتاب او د حدیثو په طرف ورغلی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې خلک به پیدا شي یختلون الدنیا دنیا به حاصلی طلب کوي به او استعمال د دې او د کاروبار به ولا څه جوړ کړي بی دینا د الله نبی وی دا به دین استعمالوي د دین نوم به استعمالوي خلکو ته او بیا فرمایي یلبسون للناس جلود الذئن د الله نبی وی خلکو ته به داسې جامې اغوستیا لکه په ګړی لکه زمریا چې د ګړی وړی اغوستي دي یعنی دی به د خلکو ته داسې جامه اختیار کړي او داسې لهجه به اختیار کړي د الله نبی ویا چې دا به یي زمریا خو جامه او لباس او خبرې به دا د ګړې په شان عاجزه عاجزي به کوي نور به د الله نبی ویا نه به ستا به دشمني د الله نبی نقصان به د مالیم کوي د الله نبی نقصان به د جانیم کوي او په روایت کې اوس راځي چې سلام به په غریبانانو باندې نه کوي او نه به په عامة الناس کوي په خواصو به سلام کوي عبدالله بن مسعود جمعات کې ناسو یو سړی رالی سلام یې وکړو ویل السلام علیک یا عبدالله خواته یې کېناست عبدالله بن مسعود جواب ورنکړ او داغه د جواب په باره کې ویل صدق الله ورسوله ویل الله مې رښتیا ویلي او محمد رسول الله هم رښتیا ویلي صحابه ولراله چې یا عبدالله هغه ته سلام وکړو تا جواب ورنکړو او ته وایې چې صدق الله ورسوله الله هم رښتیا ویلي او رسول الله هم رښتیا ویلي تا سلام جواب پکار وکړو دا نه ورته وایه چې ما د رسول الله نه اورېدلي وو چې په آخره زمانه کې به داسې خلک راشي هغه په خاصو خلکو سلامونه کوي دا چې رالی نو دا لږ صحابه ناسو به دې ټولو به شریکه سلام کړی وی ما لی څه لره زما غوږ ته راواوروله او زما خواته کښېنه چې السلام علیک یا عبدالله چې سلام دې صرف پتا یا عبدالله بن مسعوده دا خو د قیامت نښه ده او د ناکارو خلکو صفت دی چې ای به په عامو خلکو باندې نه سلام نه کوي بلکې په خواصو به سلامونه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یلبسون للناس اغوست به د پاره د خلکو جلود الذئن هغه څرمنې دغه د ګړو ملنلین د وجه د نرمۍ نه السنتهم احلى من السکر د الله نبی ویا دغه به چې دا جبې دا به داسې نرمي لکه ګبین داسې خوږې خبرې به کوي او ښایسته خبرې به کوي وقلوبهم قلوب الذئاب د الله نبی وی زړونه به د شر مخان وي نه به د یتیم په مالي نه به د کونډې په مالي نه به د غریب په مالي نه به د ملک په حقیا نه به د ګاونډي په حقیا خو بس خپله خېټه بړه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ظاهره به ډیره برابري لباس به برابري اخلاق به برابري وګوره زړونه د شر مخانو